بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. نو عقاید د اهل سنت والجماعت هغه مکه ویل شو چې الله تعالی شرک نه معاف کوي او بیا دا خبره شو چې شرک معاف کول عقلا ممکن دی او که ممکن نه دی او د شرک نه علاوه الله تعالی چې چا د غفار وغواړي ورکوټه ګناه دی لوی ګناه دی هغه معاف کوي. معتزله وایي چې الله تعالی معاف کول نه کوي بغیر د توبې نه توبه وباسي نه الله به معاف کوي. هغه خبره تر شوبه نن سبق کې یو بل مسله چې هغه د اهل سنت والجماعت او د معتزله په منځ کې مختلفون فيه را هغه دا چې ورکوټي ګناه باندې په صغیره ګناه باندې عذاب ورکول الله پاک جایز دي کړی دی جایز یعنی الله تعالی په صغیره ګناه باندې عذاب ورکوي او کنه ورکوي. نو زمونږ دا دی چې عذاب ورکول په صغیره باندې جایز دي مطلب عقلا جایز دي خو الله تعالی معاف کوي خو نور عذاب پرې باندې شته ثابت دی ک الله پاک ورکوي نو لګدا ظلم نه لري بنده باندې پوه شو باندې. نو زمونږ په نسبت باندې د صغیره ګناه باندې عذاب ورکول د الله پاک لپاره جایز دي او معتزله هغه وایي چې کله یو بنده د لوی ګناهونو ځان ساتي نو په وړو ګناهونو باندې ولا سزا ورکول دا ممتنع دي. پوه شو باندې. زمونږ د اهل سنت والجماعت لپاره دلایل دي. یو دلیل خو زمونږ دا دی چې الله تعالی فرمایي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چې الله تعالی د دین علاوه ګناهونه خو معاف کوي خو د چا لپاره چې وغواړي نو معاف کوي چې چا لپاره نه غوښتل نه معاف کوي نو کې دې شي دا ګناهونه الله پاک د چا لپاره ونه غواړي نو معاف کوي. خو شو باندې معاف نه کوي. ویم الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایل دي چې کله د قیامت په ورځ باندې عمل نامې کې خودې شي ووضع الکتاب عمل نامې کې خودل شي نو الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فترى المجرمین مشفقین مما فيه نو تبا دا مجرمان نه دا ګناګاران به اني چې دوی به یریږي په دغه وخت او دوی به وایي یا ویلتنا مال هذا الكتاب اي افسوس زمونږه اي کاش څه شوي دي زماري عمل نامې لا يغادر صغيره ولا كبيره چې نه یو ورکوټه ګناه پرې خودره او نه یو لوی ګناه پرې خودره الا احصاها مگر غیر اگر کړه ووجدوا ما عملوا حاضره او سامل چې دوم کړه نه ورته خپل مخ د ویني ولا يظلم ربك احد. نو ګوره دا الله تعالی چې د دوی دا عملونه محفوظ کړي دي نو دا عملونه محفوظ کېدل دا خو د سوال لپاره چې الله تعالی وځي سوال وکما الله تعالی وځول بدلا ورکما نو دا محفوظ کول دلیل لپاره دي هم دغه وجه چې دغه په خپل عمل نامه کې دا وړو ګناهونه ویني دی وایي نو په دې وړو ګناهونه باندې الله تعالی عذاب ورکړي ځکه خو په دې ریږي کنه که وړو ګناهونه باندې عذاب نه نو باندې یریدو ابي چې دا قسم ټول وړو ګناهونه دي دین یې رانه پکا واه به دې الله تعالی فترى المجرمين مشفقين مما فيه تبا ان دا مجرمان چې یریدو کې به درینه او دوی افسوس کوي چې مال هذا الكتاب پوه شو باندې بل آیتونه نور آیت لکه الله تعالی فرمایي من يعمل سوءا يجزى به چا چې ورکوټه ګناه وکړو نه آته هم درې سکیږي بدله ورکوړي بل فمن يعمل مثقال ذره شرا يره چا چې ورکوټه عمل د شر وکړو نو دې به هغه بدله کینی با لکه پوه شو باندې بل دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سره دې چې 70000 فرشتي مغفرت لراغله جنازې کې شریک شوې او د قبر عذاب چې نه دا ورته رسیدل او د ورکوټي ګناه د وجنه وړو بول نه ځان نه ساتو واښو به باندې کبا صغیره ګناه باندې عذاب ممکن نه وي الله تعالی بوله عذاب ورکواله واښو او دغه معتزله چې دې کم کس د لوی ګناهونو ځان ساتي نو الله تعالی بوله په وړو ګناهونو باندې سزا نه ورکړي او دلیل لاوی د پاره سره چې تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الله تعالی وایي کچری تاسو د لوی ګناهونو ځان ساتئ لوی ګناهونه سری کبایر سری وای ما تنهون عنه هغه چې تاسو بنکړی شي درینه نو نکفر عنکم سیئاتکم تاسو ګناهونه به موږ تاسو ته معاف کوو واړه ګناهونه د سیئات نه مراد واړه ګناهونه دي نو چې کله یو سړی د لوی ګناهونو ځان ساتي نو الله تعالی ورته واړه ګناهونه معاف کوي نو چې لوی ګناهونه ځان ساتل لري واړه ګناهونه ورته الله پاک معاف کړي دي نو عذاب د سور کوي هغه به باندې پوه شوي
پوه شوئ په دې باندې نو دوله موږ جواب ورکو چې ان تجتنبوا کبائر کې د کبائر نه مراد دی نو دا هغه کبائر د لږ مطلق ذکر شوی دی او قاعده دا ده چې المطلق اذا اطلق يراد به فرد الكامل مطلق چې کله مطلق ذکر شي نو هغه فرد کامل مراد وي او د لږ فرد کامل دی نه هغه کفر دی نو ان تجتنبوا کبائر کچری تاسو د شرک او د کفر نه ځان ساتئ نو دا نور ګناهونه برته معاف کوم هغه پوه شو باندې نو دلته هغه سجل کړی معتزله دا کبائر د صغائر په مقابله کې غسري نو دلته دا کفر د نور ګناهونو په مقابله کې دی هغه پوه شو باندې ها بیا په اعتراض داغو طرف اعتراض داره چې کفر یو دی کفر سره او الله تعالی کبائر جمع ذکر کړی دا نو د کبائر جمع نه تر مفرد معنی څنګه اخلي یو کفر ته څنګه اخلي نو وای د کفر قسمونه ډیر دي د کفر قسمونه ډیر دي څه کفر د مجوسیانو دی څه کفر د نه نصاراو دی څه کفر د يهوديانو دی او د کفر اقسام ډیر دي د ظلم اقسام ډیر دي دیو جن الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي یخرجونهم من النور الى الظلمات یخرجهم من النور الى څنګه آیت ده الله ولي الذين امنوا یخرجهم من الظلمات الى النور چې الله پاک راو باسي دوی لره د کفر د تیارونه د اسلام رڼا ده نو اسلام یو د نور ذکر کړي او ظلمات کفر ډیر دي جو ځکه ډیر کړي هغه پوه شوي یاد اله چې دا کفر په اعتبار د افرادو سره ډیر دی دا ابو جهل کفر جدا دی د شیدات کفر جدا دی د ابو لهب کفر جدا دی نو په اعتبار د خلکو باندې ورته کبائر ویل دي پوه شوي باندې قاعده به ذکر کوو بیا دا زه پور بیا زما قاعده ويجوز العقاب على الصغيره او په ورکوټي ګناه باندې عذاب ورکول جایز دي سواء برابر خبره ده اجتنا به مرتکب الکبیره د عمله کزان ساتي مرتکب درې ورکوټي ګناه د لوی ګناه نه او کنه ساتي لکه پوه شوي کله لوی ګناه نه ځان ساتي او کنه ساتي او ورکوټي ګناه وکړو په دې باندې عذاب ورکول جایز دي ولی دوه دلیلونه دي په دې کتاب کې لدخولها د وجه د داخلي دود دینه تحت قوله تعالى دا الله تعالی دې کوي ويغفر ما دون ذلك او معاف کوي الله پاک دې شرک نه علاوه نور ګناهونه ولمن دا چر پاره شو چې خوږی شي او چې چر پاره خوږ نه شي اوله بنه معاف کوي ولقوله تعالى او دا الله تعالی دا قول لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها چې دې پر خودله یو لوی ګناه ورکوټه ګناه لوی ګناه مگر هغه محفوظ کړل والاحصاء انما يكون للسؤال والمجازات او دا راګیرول محفوظ کول دا د سوال لپاره وي او د بدلی لپاره وي د سزا لپاره وي الى غیر ذلك من الايات والحديث دليل على نور آیاتنا نور حدیث دي نور آیاتونه کې ما تاسو تدبوه من يعمل سوء يتبي من يعمل مثقال ذره شرا او یو هغه حدیث کم کې جدي حضرت سعد بن معاذ ته عذاب ملو شوی په کفر کې وذهب بعض المعتزله او بعض المعتزله دا وايي الى انه اذا اجتنب الكبائر لم يجوز تعذيبه چې کله بنده د کبائر نه ځان ساتي د لوی ګناه نه ځان ساتي نو د عذاب ورکول جایز نه دي لا معنى بانه لا بمعنى انه يمتنع عقلا واذا معنى نه چې دا ممتنع دي د عقل په اعتبار سره بلکې دا چې الله ولا عذاب جایز نه کړي بل بمعنى بلکې معنی دا انه لا يجوز چې جایز دي اي يقع واقع شي ولی لقيام الادله السمعيه زګه چې دلایل نقلیه قائم دي على انه لا يقع فدې خبره باندې چې عذاب نه وقېږي دا چې دلایل نقلیه کم دي نو ان تجتنبوا كبائر کچره تاسو ځان ساتي د لوی ګناهونو نه لوی ګناهونه سری تعریف کړي ما تنهون عنه هغه چې تاسو نه کړی شي راغینا نكفر عنكم سيئاتكم زب معاف کم تاسو دا ان شرطیه تجتنبوا كبائر دا شرط ما تنهون عنه دا نكفر عنكم دا جزاء ده نكفر موږ معاف کو تاسو دا سيئاتكم تاسو واړه ګناهونه ندل لګي دی چې الله تعالی وایي چې تاسو د لوی ګناهونو ځان ساتي واړه ګناهونه پرته معاف کوم بغیر ته دوی واجيب دې ته جواب ورکړل شوی دی بان الكبيره المطلقه هي الكفر چې په حدیث پر آیت کې چې د کبائر راغله ده نو دلته کې دا مطلق ذکر شوی دی څه ذکر شوی دی او مطلق چې کله مطلق ذکر شوی مراد دینه فرد کامل وي او د کبیره فرد کامل دی دا کفر دی یا د دینه مراد کفر دی او جیب یو جواب ده بان الكبيره المطلقه چې کبیره مطلقه هي الكفر کفر دی لانه الكامل ذکر دا سره کامل دی
وجمع الاسم خو دا خبره ده چیرې دا کبائر جمع ذکر ده او تا دینه کفر مراد واغستو نو کفر خو واحد ده نو د جمع څنګه واحد ته مراد اخلي نو دا غي جواب ورکړي وجمع الاسم او جمع کېدل د اسم د کبائر بالنظر الى انواع الكفر یا خو د دې وجه نه دي چې انواع د کفر د بګي اشاره ده چې د کفر اقسام ډیر دي نو دغه کبائر جمع ذکر کړل چې هغه کفر د مشرکانو کفر د مجوسانو کفر د يهوديانو کفر د نصاراو کفر د زنادقو هغه پوه شوي دویم نمبر ها و ان كان الكل مله واحده في الحكم اگر چې د حکم په اعتبار سره د کفر ملت واحد ده شارع وای په حدیث شریف کو قراغلی دي چې الکفر مله واحده کفر یو ده او دلته کې چې د کفر اقسام ډیر دي چې د کفر د يهوديانو له کفر د نصاراو له کفر د مجوسیانو له پوه شو به معنی نن ورته وایو کفر د انواع په اعتبار سره ډیر دي د جنس په اعتبار سره یو ده معال یو ده نجيب ټول جهنم ته او الى افراده القائمه الى المخاطبين بافراد المخاطبين یا دا چې د دې هغه یو ځایواله راغلی دی یعنی د افراد په اعتبار سره د مخاطبینو په اعتبار سره قاعده ده کنه وی کله چې جمع په مقابله د جمع کې ذکر شي کله چې جمع په مقابله د جمع کې ذکر شي نو دا به تقسیمیږي دا تقاضا کوي انقسام د احاد په احاد باندې د افراد په افراد باندې لکه ته رکب القوم دوابهم رکب القوم دوابهم سور شو هغه قوم خپل سورلو ته نو دلته دا قوم جمع ده او دواب هم جمع ده نو مطلب دا دی چې دا قوم خپل یوې سوالې ته دغه شو دا مطلب نه دی چې رکب القوم دوابهم دا ټول قوم یوې سوالې ته یا دا قوم ټول قوم ټول سوالو ته داخل ټول سوالو ته وختو یا ته لبسو ثيابهم دې خلکو ټول کپڑے واغوسته نو دا مطلب نه دی چې لس کپڑے یو واغوسته او شل کپڑے بل واغوسته او ډیر کپڑے بل واغوسته بلکې دا مطلب دی چې لکه هر یو کپڑا واغوستله نو کله چې جمع د جمع په مقابله کې راشي نو دا تقاضا کوي تقسیم د احاد په احاد باندې د افراد باندې لکه پوه شو به باندې نو دلته کې ګوره په دې آیت کې چراغلی کبائر ان تجتنبوا کبائر کدا دا ځان ته د کبائرونه نو د کبائر نه مراد افراد دي یعنی کفر د یهود د کفر د فرعون جدا دی کفر د شداد جدا دی کفر د ابو جهل جدا دی د افراد په اعتبار سره جمع ذکر کړی دا لکه پوه شو به باندې आवाज را نه خادم دا ابو جهل کفر جدا دی نمرود جدا دی کله چې جمع په مقابله د جمع کې راشي نبی الله تقسیم الاحاد على الاحاد او الى افراده القائم یا د مراد هغه افراد کوم چې قائم دي به افراد المخاطبین په افراد مخاطبین سره علامه تمهد هغه چې تمهید ذکر کړل شوی یعنی واضح شوی دا من قاعده د قاعدینا ان مقابله الجمع بالجمع کله چې مقابله د جمع سره راشي یقتضي دا تقاضا کوي انقسام الاحاد بالاحاد تقسیم دل د احاد او احاد مراد افراد دي لکه كقولنا ركب القوم دوابهم سور شو هغه قوم خپل سوالو ته د ټولو سوالو ته قوم نه سور شوی بلکې یو په خپل یو سوالې ته سور شوی دی لبسو ثيابهم هر یو په خپل ټول کپڑے نه اغوستي بلکې هر یو کپڑے اغوستلی دي خو شو به معنی ټول نه اغوستي یو کپڑا اغوستل والعفو عن الكبيره دې نه بل خبره کوي چې لکه د کبیره ګنا نه الله تعالی عفو کوي کنه کوي نو مخکې موږ دا خبره خو کړې هم ده دلته دوباره ولې ذکر کړه نو الله کې مغفرت ټکي ذکر کړو دلته کې عفو ذکر کړو نو کله چې یو بندا ګنا لره حلال ونه غړي ګنا لره حلال ونه غړي نو الله تعالی د لوی ګناهم خلکو ته معاف کوي زموږ په دې باندې کبیره ګنا بغیر د توبې نه الله پاک معاف کوي کنه مخکې ویل شي کنه وای خلو ما دون ذلک لمن یشاء او معتزله چې بغیر د توبې نه قبل دغه نشته هغه جوابونه ویل شي کویږي به باندې ها نوې څو پوری چې دا بنده دا ګناه حلال ونه غړي نو دا هغه وخت پورې الله تعالی دې لوی ګناه نه هم معاف کوي او زګه چې دا ګناه حلال ګڼل دا سری کفر دی نو چې کفر یو کو بیا الله نه معاف کوي ولا عفو عن الكبيره او عفو د کبیره ګناه نه هم الله تعالی معاف کوي د کبیره نه الله تعالی لوی ګناه نه معافي هم الله پاک کوي هذا مذکور فيما سبق و اذا خبر غتا مخ ذکر کړو د کبیره په باره کې دلته دوباره ولې ذکر کړه نو دوه مقصد لري یو مقصد خدا دی چې لکه الله کې د مغفرت ټکه استعمال شو او دلته کې عفو ټکه استعمال شوی نو دې کې اشاره دی خبره ده چې عفو او مغفرت یو شی دی دویم دا ده چې دا ورسره خبره پرې باندې بنا کی
الا انه اعاد دوباره کړه ليعلم چې پته ولګي ان ترک المؤاخذه على الذنب چې پر خودل مؤاخذه په ګناه باندې یطلق عليه لفظ العفو اطلاق کې بری باندې لفظ د عفو کما یطلق عليه لفظ المغفره لکه څنګه چې اطلاق کې بری باندې لفظ د مغفرت لکه څنګه چې د مغفرت اطلاق به کېږي لکه څنګه عفو اطلاق هم کېږي او دویم وليتعلق به قوله بل چې متعلق شي بری سره د مصنف دا قول اذا لم تكن عن استحلال چې الله تعالی لوی ګناه معاف کوي خو چې کله هغه د استحلال نه وي انده هغه حلال ونه ګڼي ولی والاستحلال کفر ځکه حلال ګڼل کفر دی حلال ګڼل ولی کفر دی لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق ځکه چې بری کې تکذیب دی هغه چې منافي دی د تصدیق الله پاک یې حلال کړی دی چې نه دا الله پاک حرام کړی الله حرام کړی دی چې حلال کړی دی وبهذا تؤول النصوص الداله د دې وجنا تعویل کیږي په هغه نصوص کې کوم چې دلالت کوي على تخليد العصاة في النار هغه دا معنی چې دا ګناګاران په اور کې همیشه وي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وان الفجار لفي جحيم بدغه آیاتونو کې چې دا کفار د ګناګارو مبارک راغلي چې دا په جهنم کې همیشه نو بری کوم د تعویل چې د ګناګارانو د ګناهونه حلال ګڼل دي او على سبب اسم الايمان عنه او على سلب ايمان اسم الايمان عنهم یا دا چې لکه د ایمان د نوم داغه نه سلب شوی دی د ایمان د نوم داغه نه سلب شوی دی پوه شو به باندې هغه خبره باندې پوه شو تاسو نو ګور نن سبق موږ څه خبره وکړه دوه خبرې موږ وکړلې یو خبره موږ دا وکړه چې لکه دا صغیره ګناه نه الله تعالی معافي کوي کنه کوي نو زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دار چې صغیره ګناه الله تعالی ته دا معاف کوي او بری باندې دلیل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او یو د جمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرا زګه چې الله تعالی محفوظ کین او محفوظ کوي د سوال لپاره او د سزا لپاره اهل سنت والجماعت وی چې کله بندا ځان ساتي له لوی ګناه د معتزله د ځان له لوی ګناه نه ساتي نو بورکوټي ګناه باندې الله دغه نه کوي سزا نه ور کوي دا یو وجه ده چې الله تعالی په قرآن مجید کې ویلي چې نو کفر عنکم سیئاتکم دا ګناونه بدته معاف کوم چې ګناه معاف کړي به عذاب پکې کم طرف راغی موږ جواب راکړ چې کبایر نه مراد چې دا کفر دی او کبایر جمع لري ذکر کړه دا غي دوه جوابونه موږ ذکر او دویمه خبره چې لوی ګنا نه الله تعالی چې دا معافي کوي کنه کوي جایز دي کني زموږ په باندې جایز دي او سنت دا معتزله و چې نه جایز معتزله و چې دا مخ یو پیر ذکر کړه دوباره دوی ذکر کو نو یو خدا چې لکه څنګه پر اتر کې مؤاخذه باندې مغفرت اطلاق کیږي دا شم بدعت اطلاق کیږي او دویم دا چې بری بس دا ورستو خبره چې دا متعلق شي چې استحلال چې دا کفر دی یعنی کفر حلال ګڼل د ګناه دا کفر دی نه دی چې کله حلال ګڼي نو دا بیا الله پاک په دې بیا نسبت باندې واښو به باندې واړوي